دا ښکاره د عراق ته علاقه ده نن هغه علاقه نشته ده کومه زمانه کې چې ادریس علیه السلام وو دا هغه زمانه بابل هغه نشته اوس قرآن مجید چونکه تاریخ کتاب دی نه په دې وجه باندې د تاریخي تفصیلات نه بیانوي دا د علم د حکمت د هدایت کتاب دی د دې کوم مقصود دی ټارګټ هغه حکمت دی هغه علم دی هغه تقوا پیدا کول دي بس هغه بیانوي نور څه نه پریږدي د سیدنا ادریس علیہ السلام په باره کې موږ ته قرآن کې یا په احادیثو کې تفصیل مفصل نه بیان شوی په دې وجه باندې هغه واقعات مونږه د بنی اسرائیل د کتابونو نه بیانو اسرائیلی روایت دي اسرائیلی روایت ته مونږه نه رښتیا ویل شو نه دروغ ویل شو اصل دارا چې اسرائیلی روایت درې قسمه کسو واقعات داسې وی اسرائیلی چې قرآن او حدیث کې داغه ښکارا مخالفت موجود ده نمونږ به داغه ښکارا مخالفت کوو اذن که سواری چې قرآن او حدیث کې داغه موافقت موجود ده نمونږ داغه موافقت کوو لیکن یو دریم قسم اسرائیلی روایات دي چې هغه قرآن او حدیث داغه تصدیق یا تکذیب نه دي او داغه تعلق محض تاریخی واقعات سره پاره عقیده نه جوړي عمل په نه جوړي دا شانته واقعات مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماته لا نصدق ولا نكذب مونږه دې تصدیق او تکذیب نه کوو دا علم یو خبره ده ته په نور سوسل باندې په نور بنیادونو باندې په مراجع او ماخذ باندې داغه ته تایید ملو شي ٹھیک ده کنيشي ملاو نو مونږ ورته خامخا درو نه وای ادریس علیہ السلام داغه تعلق هم داغه بارے کې کوم واقعات دي داغه تعلق د دریم قسم واقعات ادریس علیہ السلام بارے کې قرآن بالکل خاموش ته احادیث حکم دے باب کس نشته دومره دا چې بنی اسرائیلی روایتو کې داشتره چې بابل کې دی اوسېدو او د خپل قوم ته د الله د دین دعوت ورکړو همیشه دا پر دا طریقه ده چې اقوام همیشه دا پر اقوام څومره چې مکذبه اغي د نبی تصدیق نه کوي صدا سے خلقو ذہن کی یو شبہہ پیدا کی اگر دائی چې دا پیغمبر خو زما غوندې انسان دی دا اپروچ وی د خلقو ذهني څنګه چې زه بشریم داسې پیغمبر هم بشر دی نو سوال داغي ذهن کې داري چې دله ولې وحی راځي څنګه وحی راځي مال ولې وحی نه راځي دا یو شبهه د بعض خلقو ذهن کې پرته او دا د اکثر خلکو د کفر باعث شي یو انسان که په دې سوچو کې نو دا د الله ورکړل دي دا الله دین دی دا الله تحفه ده چاله علم ورکی چاله ورنکی چاله اولاد ورکی چاله اولاد ورنکی چاله مال ورکی چاله مال ورنکی چاله عزت ورکی چاله عزت ورنکی یعنی د دې تعلق خالص د الله تکوینی امور سره دی چا باره کې چې الله څه فیصلو کی د ورکول هغه ورکی او چا باره کې چې د نو ورکول فیصلو کی هغه نه ورکی او دغه د انسان د آزمائش او د ابتلا باعث شي د انسان آزمائش په دغه سيزونو کې کیږي د دې دغه مختصر جواب ځان له ورکول پکارو چې الله خو مال مالداري نظر راکړي نو آیا زه د بل د مالدارۍ نه انکار وکم یا الله مال علم نظر راکړي نو آیا زه د بل چا د علم نه انکار وکم
ښکاره خبره چې نه جواب نه کیږي. یو سره چې کله د هغه په صداقت باندې دلایل موجود دي عقلی او نقلی، عقل دا تسلیمي چې دا د الله رسول دی، نو بیا محض په دې وجه باندې چې دی ولې رسول دی او زه ولې نه یم رسول، دا انکار ته درست نه دی. د قوم که د تکذیب کړی د هغې وجه صرف دغه ده چې ته بشر یې زمونږ غوندې، نو تاله څنګه وحی راځي، مونږ له ولې وحی نه راځي؟ ته څنګه د الله رسول یې، مونږ ولې د الله رسولان نه یو؟ هغه ډېره موده دین بیان کو، لیکن ډېرو لږو کسانو ایمان قبول کو. بیا اصول لري د الله چې یو ځای کې دین نه چلیږي، نو الله خپل انبیاء ته وایي دا کلې پرېږدئ، دا علاقه پرېږدئ. پخوا انسانان کم دنیا کې آبادی کم وه، په دې وجه د انسانانو هغه تقسیم د جغرافیې نه و کم چې اوس دی. اوس هجرت کول ډېر مشکل شوي. یو ملک اسلام نه چلیږي، ته به هجرت د هغې نه کم خواږې، هغه به صحرا او بیدیا به د چا قبضه به نه وه. اوس خو یو مسلمان ملک هم یو مسلمان سړی نه برداشت کوي. ډېر لوی تکلیف دور دی دې وخت کې. وسایل کم چې دنیا کې موجود دي، هغې باندې خلک د قبضه کولو کوشش کوي. امریکې چې ټوله دنیا څه په مخه کړې ده، د دې وجه ته اسلام نه دی. هغه وسایلو ته ځان رسول دي کم چې د مسلمانانو په قبضه کې دي. هغه وسایلو ته که هغه ورسي بالفرض، د مسلمانانو ټول قوتونه او مزمحل شي، ختم نشي. خو بهر کې پخوا هجرت دومره مشکل نه و. په دې وجه سیدنا ادریس علیه السلام هم د خپل علاقې نه هجرت وکړو، قوم له ترغیب ورکړو، قوم نه تیارېد. یو داسې علاقې ته دی لاړل چې هغې ته نن ژبه کې موږ فلسطین وایو. او هغې زمانه کې چې کله ادریس علیه السلام هغه ولیده، نو ورته یې دا ستاسو د بابل نه غوره دی، دا بابلیون دی. یې و نن د هغې په ژبه کې راځي د غټوالي دپاره، یعنې ستاسو به څه بابلي، دا بابلیون دی، نه غټ بابل دی. دا د هغې مقابله کې زیاته زرخیز علاقه ده. جغرافیي علما لیکي چې بابلیون څه د علاقې نوم نه و، خو ادریس علیه السلام هغه علاقې ته بابلیون ووې، نو جغرافیه کې هغه اوس محفوظ دی د بابلیون په نوم باندې. دا د فلسطین علاقې دی ډېرې زرخیز. هلته کې ادریس علیه السلام لال تشریف وړو. سوال نه چې دا کم فلسطین دی، اصل دا ده چې جغرافیایي تبدیلو سره د ملکونو حد بندو کې فرق راځي. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ترغیب ورکړو قوم له چې زما د امت کې یو ډله وایي چې یغزون الهند و سند، هغوی به د هند او د سند غزا کوي، او الله رب العزت د هغوی په باره کې دا فیصله کړې ده چې دوی له به د دنیا او د آخرت کامیابی ورکوي. اوس د هند لفظ خدای کې موجود دی حدیث کې، خو د هند نه څه مراد دی؟ آیا موجوده انډیا او کنه هغه هند د کم بنیادونه چې هغه افغانستان ته رسېدلي وو، دې خوا د ایران د بارډر نه اخوا پاکستان په کې شامل و. په دې شذو لږ ځان پوهول پکار دي. زمونږ خلک جذبات وکړای شي او د هند نوم چې واخلي نو بس د انډیا خلاف هر خبره ته دی بیا جهاد وي. دا بنیادی کمزورۍ راځي په دې وجه باندې چې انسان ته د جغرافیایي تقسیم علم نه وي. جغرافیایي باندې ډېرو خلقو کتابونه لیکلي دي، د ابن بطوطه کتابونه شته په دې باندې. د نور بېشمېره خلقو الممالک والمسالک په نوم
د ابن خرداز وه کتاب د ډېر زبردست زمون خلک دینه واقف هم نه دي غټ غټ کتابونه دي دا کم بابلیون یا کم فلسطین چې مونږ یادو آیا دا موجوده فلسطینو نه دا مصر توله مصر وی دا اصل کې د نوح علیه السلام یو زوی د حام د حام یو زوی د مصر هغه مصر دغلت آباد شو نو دی وجنا د نوح علیه السلام د نوسید په نوم باندې د مصر نوم یې خودل شوی دا نن چې ورته موږ مصر کوم وایو د مصر ته سیدنا ادریس علیه السلام تشریف وړو او دلته د الله دین هغه بیان کړو د کامرا پورې واقعات هغه مخکنو کتابونو کې لګلي د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د سیدنا ادریس علیه السلام په باره کې 22 سوزونه شته په کې 22 سوزونه صحیح دي او 22 سوزونو کې خلقو ملاوت کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې بشمیره درو د خلقو خوار کړی په زرګونو یو ځوانه مونږ چې کله د یو روایت نه بحث کوو زمونږ چا جماعت سره نه لګي نه زمونږ د یو پارټۍ سره یا د یو مسلک سره نه لګي نه مونږ ته دا خبره مخې دی کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا چې نبر الله عمران سمع مقالتی الله دې هغه سره همیشه تر او تازه ساتي خوشاله دې ساتي چا چې زما حدیث اورید صحیح حدیث هغه زوت کو ځلکه واچو او به بل ته هغه شانته بیان ک څنګه چې اوریدلو فرض خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د یو چیز نسبت کوي چې هغه ته معلومه ای چې دا خبره صحیح ده د حدیث بیان دار چاکار نه ده عوام پرې چې هغه عالمان چې هغه د استاد نه حدیث نه ویلي هغه د حدیث ته بیان اجازه نشته خپل یو کیسه جوړ کړل د اصول حدیث هر کتاب چې تاسو راخله پیګه ودا لیکلی بلکې مخکنو عالمانو چې با د یو سړي په باره کې معلومات وکړل چې دې سړي د پلار کتابونو لوست دي نو دا غیر حدیث بیانې او د علم د پاره چرته بار نه دی وته نو دی به دا غي سړي نه حدیث نه ویل یعنی یو سړي چې داغه ولا حدیث د پاره سفر نه ثابت داغه نه وی چې حدیث نه وس د کتاب په کتوبه نه علم نه راځي دا ډېر وی جهل په دې دور کې چې یو سړی د بدرې ټکی اردو وي یا د بدرې ټکی پښتو وي کتاب راغستې درځ شروع کړي اسلاف باندې اجازه نه ورکو او صحیح کوله په دې بنیاد باندې ډېر دروغ مشهور شوی دي بشمیره دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا چې په ما قصدن دروغ وې دې پوښي چې دې جهنمی ده دې ثواب نه ملوي بل حدیث کې راځي یو سړی چې هغه حدیث بیانې او هغه دروغجنی فهو احد الكاذبین صحیح مسلم حدیث ده اختلاف دې پدې کې د محدثین و چې دا کاذبین وایو که کاذبین وایو یو لوی جمع غفیر د علماء دې طرف ته تللی چې دا کاذبین دي تسنیه ده د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه کسانو چې هغه د نبوت دروغجنه دعوه کړې و یو طلحه یو مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی چې ما ته غلطه خبره نسبت کوي چې ما نه ویلي نو دې یا طلحه ده یا مسلمه ده حدیث دا مطلب دې کافر دی په دې وجه امام جوینی د ټول امت په خلاف کې راغدا دعوه ده چې یو سړی پیغمبر ته د دروغجن حدیث نسبت کوي په داسې حال کې دې پوری اجازه دروغجن دی دا سړی مسلمان نه دی هغه بنیاد دا قرات تر کاذبین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
हुआ अहदुल काज़िबैन, पदे दो दरोगजनों के बदे यो दरोगजनी, या बदे मुसैलमई अल कज़्ज़ाब या वतुलैही अल कज़्ज़ाब, चाहे नबुवत दावा करे। आम मुहद्दिसीन वही चना अदा काज़िबीन दे जमे सर दे दरोगजनों डले न, चूंकि पदे की यो इम्कान पैदा की पदे वजह दो उम्मत अकीदा दादा ची उसने गलत निस्बत की दा हदीस पैगंबर था, ते गुनाहगार दे लेकिन काफिर न दे। इल्मी इख्तिलाफ से नहीं जुड़ेगी, इस बुनियाद नहीं खलक पागे न पूरी की वजह से इख्तिलाफ शुरू इख्तिलाफ से नहीं शुरू की, दागे से बुनियादी इल्मी वजूहाती दागे पो जबान ने इख्तिलाफ पैदा बार के सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम पर बारे के कुरान मजीद दा फरमाई कि रफ़अनाहु मकानन अलिया, अगल मुंगे यो लोया मर्तबा और खड़ो अगल लोया मर्तबा सर बाद खल्क दरो वेली दी दलता मुफस्सिरीन वाली लिखलिम दी इब्न कसीर आगा तफसील सर लिखले दा यार आगे तगलीत एम गले दे चाहे यो मलक सरा यो फरिश्ते सर दोस्ती वा आगा तय चे मासमान तबूदा हाल लरे चले मेराज वाक़े की तासु मुफस्सल और दिल बार बार कि जिब्राइल वकला तबरा न कम आसमान तजिबतन हाल तब दरबान तपोस को ते आवाज है कि सूख दर सर दी और जिकले व जिब्रील वेल कि जो यमो मोहम्मद दरासरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बदान तपोस को तद पसेले गले शे दानक तमा खास तौर वेले वा ये आसमान ते यो सरे बगैर दी इजाजत नतले मिश यानी द यो मलक इख्तियार किदा निस्तरे कि अगर इदरीस पखपलू गवानी कीनी और बरद बूजी कि अल्लाह रोली की जुदा खबर किसे अदा से शुरू करेगा कि दे इदरीस यो मलक सरा फरिश्ता सरा ताल्लुक हो वर्ते मादर आसमान से लोग ना पूगा के नो बरे वो न सलोरम आसमान रकम जी मुंग तस्करा को अंत के दसरा द मलकुल मौत मुलाकात यो बल न तपूस की मलाइक तसके नावल वर्ते इज़म शर्त दे इदरीस पसेजम अगर तो इदरीस खवा सर दे अगर माँ तो हुक्म दाशो च दे इदरीस न मत पसलोरम आसमान की रूह कवस के हमारे क्या खुजबक की माँ तो सैल मुझे तारा उस तरह पदे वजह किसे वाला वही च इदरीस अलैहिस्सलाम ने सलोरम आसमान की रूह कवस को इदरीस अलैहिस्सलाम के कमरे सलोरम आसमान के पदे वजह ताटो ल किसे अदर हो जा ना मुनकर दा इब्न कसीर दे तगलीद कर दे बुनियादी तौर दा वाक़या इब्न जरीर लिख ले दा दरूग दी मकान आली दगे तो नहीं और बे के मकान द मर्तबे पर माने इस्तेमाली कदर से और तो हुई इज्जत से और तो हुई कुरान मजीद दाखिल इल्म बारे की फरमाई कि यरफ़अल्लाहुल अल्लाह पुरतगी सुख अल्लज़ीना आमनु मोमिनान वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात और कम कसान चे अगीर इल्म वर्कले शेर अल्लाह दागी मर्तबी उचती दे इदरीस अलैहिस्सलाम दे लोड़ा मर्तबा अगर समर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत द बांधे द आसमान दनवर दस्तूरी दस्पोग में ददी द पैदाइश ददे द टोप वहलो ददे द लो दरात लो ये द फलकियात इल्म दे दल और करो दे पदे बाने पूरे दो पदे खलक हुई कि ना बल बल फाजिर अहादीस के हदीस सबूत तरे कि सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने फलकियात इल्म वर करो और पारी बुनियाद बांधे आगो दस्तूरो दनवर दस्पोग में दागे टोलो अगर जायचा जोड़वल कम तेल में रमल हुई रस्तो दा टोल इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत वर्कलो सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाई दा कम खलक चलास मासगूरी पामिस्ट्री जोड़ दो वही ना फुजुल गप दरो हुई इल्म दे दा लेकिन दा इल्म गैर नाफे तू क्यों इल्म दे कल समय उखरी कल नखरी अबे फरमाए अल्लाह पांबिया की नबी लदा इल्म वर्कलो नागा नबी इदरीस अलैहिस्सलाम
یعنی الله ادریس علیہ السلام لدا علم ورکړو کم د جنن مون خلق علم نجوم وای دا الله ورکړي دي بعض انبیاء له ورکی مثلا سليمان علیہ السلام له پیریان تابع کړو الله یو دین یو نبی له یو معجزه ورکړي بل نبی له ولا معجزه ورکړي ادریس علیہ السلام له الله رب العزت دا علم ورکړو دې کې هغه آیت هم دغه قرآن چې کوم فرمایي چې لنوریه من آیاتنا ملاقات د ټول انبیاء سره نه کوي د یو یو نبی چې سره کوي ایکه څه حکمت ده آدم علیہ السلام عیسی علیہ السلام یا یحیی علیہ السلام او ادریس علیہ السلام د دې په جون کې الله ډېر زبردست حکمتونه او د قدرتونه دي په دې څوک پويږي چې پلان کې ستوره پلان کې دې ته شنه پلان کې کار کیږي الله دا پوهه عیسی علیہ السلام لور کړو نن که څوک دا وی غپ لګي دروغ وي نن څوک د چا لاس نشي معلوموله چې پدې کې څه شی لګل دی سو خذ به مستقبل به سي بچي به صبر دا دروغ دي اتفاقی طور د باز خلکو برابر شي دې اتفاقیات وي یو سره 200 خبريو کې پې کې یو 15 ثانیو کې جبتي دغه علم دی هغه پوهه ده چې الله رب العزت سیدنا ادریس علیہ السلام لور کړی دا په دغه مطابقت باندې په دې بنیادونو باندې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کوي سیدنا ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام باره کې یو خبر دا مشهور ده هغه اسرائیلی روایت ده چې د ټول نمخ کې جامع ادریس علیہ السلام ګڼلې په دې دا سوال راتلی شي چې ولې مخکره خلک بربندو سره دا اسرائیلی روایت ده مونږ یې تکذیب په دی وجه کوو چې عقل دې نه با کوي عقل ته انکار کوي آدم علیہ السلام الله رب العزت اغله او کپڑا ورکړې ول جنت تفقا یختفان علیهما من ورق الجنه لیکن نور خلق بزان په سپټول قران او حدیث خدای نه خاموش دي خبر کې ستر د عورت وو هر سړی نبی نه او چې الله دې هغه له خاص کپڑا ورکړي په دې وجه ادریس علیہ السلام باندې کې دا خبره کول چې اول من خیدا دا روایت نادرست ده بعض روایتونو کې چې ضعیف دي هغه داري چې اول د ټول لمخ کې قلم باندې لیکل ادریس علیہ السلام کوي او بیا باندې خلکو دا غپم لګولې چې ادریس درس نه ده درس سبق ته وي اصل دا چې ګوره بعض الفاظ عربي وي بعض عربي نه ادریس عربي لفظ نه ده درس نه ده دا خو د عبرانی جبه لفظ ته پته لګی نه څه مفهوم ده دا معرب شوی دی د نور جبه نه راغلی دی عربی ته عربی کې دا اغلی شوی دی ادریس وی خلق ادریس لیکن دا معرب لفظ دی په دې وجه باندې دا درس نه ده محفوظ دا تو خبر ده بار کې ادریس علیہ السلام باره کې دغه معلومات دي کوم چې قران او سنت کې موجود دي په دې کې بعض روایتونه نادرست دي بعض روایتونه درست دي کوم چې درستو هغه ما وضاحت اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم